دا ماشاءالله طلبه لګیا دي خدمت کوي او دا به د کور کې چې د سونه پرته ده دغه سونه چې دا په حفاظت سره د ملګرو راوغسته او دې کور کې چې کوم آبی ده کوم چې د دې کور مالکه ده دا به هغې ته حواله کوي انشاءالله ښه په امانت سره دا طلبه چې د امانت او صداقت دی او دې چې کوم دی پردی حق نه وایي راغلي خدمت لدي خو د خدمت په اړ ډېر خلک هغه غلاګانې کوي څوک چې د پردي مالونو ته نقصانونه نه سي نو دا ښه په حفاظت سره دي دا سونه دا انشاءالله دې ابۍ ته به حواله کوي چې کله د هغې اطمینان پرې وشي چې او دغه چې کوم دی څومره تولې ده نو هله به د ملګري چې دی مطمئن شي انشاءالله د 15 تولې سونه چې وه د هغې مالیت نن سبا کم از کم 60 لاک روپو خواوشا دی هغه ته میلاو شوه موږ ته دا سونه میلاو شوي وه تقریبا د 15 نه 20 تولې ده او موږ باقاعده چې کوم دی د ټولو ملګرو په دغه کې موجودګۍ کې دا ما هغې کور ورته حواله کړه او هغو له مې ورکړی دا 12 بجې کوم نو دي تولې سونۍ امانتاً واپس کړله 10,000 روپۍ انعام پې ورته میلاو شوی و هغې هم سیلاب څنګه ورته دنه به تپوس کوو بیا د متعلقه کس ته چې کوم دی نو په حواله کړه بسم الله الرحمن الرحیم قدرمن کوتونکو څنګه تاسو ته پته ده پرون موږ یو خبر بریک کړی او په باخبر بونیر باندې چې هغه د جمعیت علما اسلام تقریبا 3000 رضاکار چې دي هغوی د ټول بازار د کورونو دوکانونو مدارسو مساجدو یو صفایي شروع کړې وه په هغې دوران کې طالب علم سره خواته ناستې تعلق یې د سوات سره تپوس پتې کړو د 15 تولې سونه چې وه د هغې مالیت نن سبا کم از کم 60 لاک روپو خواوشا دی هغه ته میلاو شوه دنه به تپوس کوو بیا د متعلقه کس ته چې کوم دی نو په حواله کړه په ننني دور کې دا کومه کارنامه چې د طالب علم دغه کړې ده دا ډېره ګرانه ده څه وایي خپل تعارف را سره وکړئ پرون څه چل شوي زما نوم محمد داود دی ما تعلق د جمعیت علوم الاسلام سره دی خصوصا جمعیت علوم الاسلام او عموما وفاق المدارس العربیه پاکستان زه یو مدرسې مدرس یم زما سره یو ټیم خدمت کوو کار کوي موږ څو ورځونه لګیا یو کارونه کوو پرون د جمعرات ورځ وه چونکې طالبان زموږ د وخته کور ته ځي ماسپښین ټایم کې موږ اخرنی کور کوو او اخرنی کې مو دا سوات منګوره کې سیډي کې او جی نو موږ ته دا سونه میلاو شوي وه تقریبا د 15 نه 20 تولې ده او موږ باقاعده چې کوم دی د ټولو ملګرو په دغه کې موجودګۍ کې دا ما هغې کور ورته حواله کړه او هغو له مې ورکړی تاسو څنګه پته ولګېد چې د دې مالک څوک دی او دا چې کوم دی تصدیق خو څنګه و موږ خو په کور کې کار کوو که نه دا په کور کې وجي دا په کور کې وجي متعلقه مالک ته متعلقه مالک ته دا موږ ورکړی دي د هغه احساسات څو د هغه احساسات خو ما نه دي دغه کړي ځکه چې زما سره زیات دغه نه دی شوی ټایم یې ورسره نه دی شوی دا مې ولور کړو خبره ختم او بهرحال زما نه بیا خلکو تپوس وکړو چې ستا څه احساسات وو زما هېڅ احساسات هم نه وو نه زه خوشحاله یم نه خفه یم پردی شی میلاو شو ور مې کړو خبره ختم او یا بهرحال ما ته چې پرون کوم انعام میلاو شوی دی هغه زه مفتي صاحب ته ورکړم هغه زما طرف نه شي انعام اول واخله مفتي صاحب دربه جزاکم الله خپل انعام هم ماله راکړي ښه دته انعام هم میلاو شوی ما ته پرون 10,000 روپۍ په انعام کې میلاو شوي د هغې سونې د دغې سونې په بدله کې مال یو مفتي صاحب راکړی دی جمعیت علوم الاسلام طرف نه اسوات امیر دی دا به زه تاسو له درکړم تاسو په دې خلکو باندې دغه کوئ دا د سیلاب دا سبګان او جی السلام علیکم جزاکم الله ډېره مهرباني یقینا چې معاشره کې داسې خلک موجود دي نو دا معاشره چې ده دا به انشاءالله دا سیلابزدګان چې دي دوی به ډېر په خیر او عافیت سره چې کوم دی دا خپل آباد کورونو ته انشاءالله دوباره به چې کوم دی نو دوی تولې سونۍ امانتاً واپس کړله 10,000 روپۍ انعام پې ورته میلاو شوی و هغې هم سیلاب څنګه ورته چې هم مساجد دي نو الحمدلله تقریبا ټول په ټوله صفا شو کورونو کې صفایي شروع ده تقریبا 40-45% پورې صفایي الحمدلله دا وشوله 4000 پورې پرون زموږ رضاکار په ګراوند باندې په فیلډ باندې زموږ سره موجود و الحمدلله چې تر ماښامه پورې هغې کارونه کړي دي زه د هغې شکریه ادا کوم او نن هم تقریبا 2000 پورې رضاکار هغه زموږ سره په فیلډ کې موجود دي اوس هم تاسو اینئ د دې پیر بابا رحمت الله علیه د دې مزار نه 4 واړو طرفونو ته چې په کومه کوڅه باندې ورځئ نو هلته به ملګري به وي او هغې سره به بلچیانې وي او چاریانې به وي او هغه لګیا دي او د کورونو چې کوم دی نو صفایي کوي د دیرو صفایي کوي نو دا د خدمت یو جذبه ده او علامه اقبال په ځای ویلي دي چې اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی نو دا د خلکو د زړونو د یو بل سره مینه او محبت ته